सलाम नाजरीन, आप देख रहे हो पाक न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद बड़ेच। नाजरीन, आज मैं कोयटा सरियाब रोड और खिलजी कॉलोनी में मौजूद हूं, जहां पे एक शख्स तकरीबन काफ़ी अरसे से शुगर में मुब्तला है और काफ़ी हद तक लोगों ने ताउन किया है, लेकिन इतना ताउन नहीं किया इनके साथ कि ये जाके कराची या कोई ऐसे जगह पे जाके अपना इलाज करवा सके। और ये बहुत ही मजबूर और बहुत ही गरीब, इस वक्त मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूँ इसके जो मैंने ख़ुद आलात जो मैंने देखे और इसके पाव जो मैंने देखे। यकीन करो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं उस मतलब वो अल्फाज इस्तेमाल करूँ, क्योंकि एक बात यहाँ पे बिल्कुल सच है कि आसपास के लोग कभी गरीबों का ख्याल नहीं रखते। अगर यहाँ आसपास के लोग हैं, अगर एक बंदा भी चाहे तो मैं समझता हूँ कि इसका इलाज करवा सकते हैं। इसके मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं और ये ख़ुद तकरीबन एज इतनी ज़्यादा भी नहीं है, तो ये घर बार चलाने के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं। तो ये बेचारा इस वक्त मजबूर है, बल्कि लाचार है, घर में पड़ा हुआ है, मतलब कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि शुगर अल्लाह माफ़ करे ऐसी बीमारी है, अगर किसी को लग जाए तो उसका बिल्कुल अशर नशर ख़राब कर देती है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है। अल्लाह हर मुसलमान को इस बीमारी से बचाए। क्योंकि मुझे पश्तो में बात ही करना ज़रूरी है और मैं समझता हूँ, क्योंकि इसको ज़्यादातर पश्तो समझ आती है, तो मैं समझता हूँ जो मेरे देखने वाले हैं, ख़ास तौर पर जो मेरे व्यूवर्स हैं जो उर्दू जानते हैं, उनसे एक अपील की जाती है कि ये वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि साबी हैसियत लोगों तक पहुंच सके और इनका इलाज हो सके। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इससे भी मज़ीद बात करते हैं। अच्छा लाला ता सर दा खल्क आसपास खुनो ढेर खल्क स्ता द ता सर अच्छा ताउन करे द वो से पूरी अब से इमदाद जमा सो दिस्ता द इलाज द पारा दा टीम के पकम तकलीफ की जताविनम दा ढेर ज़्यादा तकलीफ तई नो द से खल्क नस्ते द ता से नोर ताउन की चे स्ता इलाज शुरू सी जी सर जी दस खल्क स्ता खुद ताउन न रा सकी जी ताउन न रा सकी पता ढेर अमीरान स्ता वो ढेर गरीबान स्ता जी वो तकरीबन द څو عمر سره دا په دا بیماری کې ته مبتلا یې، تله ته په کور پروت یې، ستا پوښتنې رښتینې ته څوک نه راځي، څوک تیار نه دی چې ستا علاج واخلي. نور ډوډیانې خو ماشاءالله ډېر خلک کوي، پر ډوډیانې کې ډېر تصویران اخلي، خلکو ته ښکاره کوي، شوبازي دپاره یې کوي، لیکن یو 15,000 یو 10,000 یو 1000 روپۍ تا ته نشي درکولی چې ته دا ګرده جمع سي او ستا دپاره یو علاج وسي. تا سره د چا تعاون کړی یا نه کړی؟ جی بچ داسې غریب مریبي خامخا یو 1500 روپۍ را کړي دي، داسې د آس پاس امیران څه ماسې امداد نه دي کړي سر جي. تقریبا 15 کاله کېږي دغه بیمارۍ زما دلته پروت یم، په دغه خونې کې ننوتی سم ننوتی سم، هر څه د دې ځای په ځای دي. نو دا ډیر د افسوس خبره ده، بلکې زه خپل د کیمرامین سره دا خواست کوم چې دی راسي دغه د حاجي صاحب پښې در ښکاره کړي چې تقریبا دا د شوګر بیماري داسې بیماري ده چې الله دې مې ځینې وساتي چې دا بالکل پښې بالکل داسې سوي دي لکه ویلې سوي چې دي. نو دا تقریبا ډیره سخته بیماري ده، خاص طور پر دا کم چې زموږ خلک دي د دوی سره خواست دی چې دا کم چې سړی زموږ مخ ته موجوده دی یو ناست دی د ده سبای چې تعاون وسي، او خواست مې دغه دی د خلکو سره هم دغه خواست دی چې هغه ماشومان ورسره ناست دي او دی دلته ناست دی د پښو د خوا بالکل مطلب نسی ولاړېدی، بالکل آیا دی د خپله دغه په راته وکړه چې زه سره اوس مطلب واشروم ته لا زه نسم تللی خپله چې ځم هم په ډېر تکلیف ځم او په ډېر تکلیف راځم. ولې دا پښې ته خپله وکتلې چې پښې بالکل ختمې دي. نو دا علاج ممکنه دی، اوس هم ممکنه دی چې خلک یې وغواړي، لیکن زما خپل د طرفه زه خپله به حیثیت خپل ځان شیم چې زه خپل تعاون ځینې کوی سم، انشاءالله زه د ده سره بالکل تعاون کوم او زما دغه کوشش دی انشاءالله کم خلک چې ما زما کتونکي دي د هغوی سره خواست دی چې د دا غریب سره تعاون وکړي. او که تعاون نسی کولی یو خواست مو بل دی درته چې دا ویډیو زیاته شیر کړي چې هغه خلکو ته ورسیږي چې د دا غریب سره مدد وکړي. او پاته سو د کم نمبر چې دی او د کم پته د ایډرس شیان چې دی هغه بالکل لاندې منشن کوم، هغه به تاسو وګورئ، په هغه باندې خپل راتلی سي د سړي خپل حالات کتای سي. سریاب روډ دی خلجی کالونی کې دی موجوده دی، نو الته تاسو خپل راتلی سي، کلی شموزي ورته وای، الته تاسو راتلی سي دی کتای سي او بیا د تعاون کوي سي.
که دغسې د نمبر زه درکوم په هغه نمبر باندې رابطه وکړئ، تاسې راسئ دی وګورئ، که سلي که 200 که زري که 15 زري تعاون ځینې وکړئ چې د دا غریب علاج ممکنه سي او د علاج وسی. او زه خپل طرفه دا ما خپل چې کم پیسې ته خپل ځان شایم ما چې زما په وس سوي دي زه دا نه درته وایم چې دا زر دي 2 زر دي څو دي، دا زه د سره تعاون کوم، دا زما خپل کوشش دی چې د سره زه تعاون وکم او د تاسو خواست دی چې د سره تعاون وکړي. اجي صاحب دا زما د طرفه د تاسو سره تعاون دی، دا زما د طرفه دی او کوشش مې دغه دی چې کم ولاړ خلک دی یا کتل والدي ارزي چې ان شاء الله دغه څه دغه خواست دی چې د غریب سره تعاون وکړي چې د علاج وسی. او د اخر کې دغه بیا یو خواست ته کوم چې دا ویډیو زیاته شیر کړئ چې دغه سره مدد وسی او دا کوم بچیان چې تاسو وینئ دغه نازک بچیان ناشتي دغه بچیانو د روی الله پاک به تاسو ته اجر درکړي. مش خو دغه کار دی چې یو ځای د یو غریب आवाज تاسو ته درورسو او تاسو دغه یو فرض دی چې تاسو را ولاړ سئ د سره تعاون وکړئ. نو اله وکوم چې ان شاء الله به د سبا ضرور تعاون کیږي او زه خپل د طرفه ان شاء الله چې کوم زما جان پہچان ولا کوم تاجران دي کوم غټ کاروباریان دي دغه سره به ان شاء الله ملاویږم او د لپاره به خاص طور پر د لپاره به لازمي ان شاء الله د تعاون کوشش کوم.